دغه غریب اوس د ډېر عمر نه په جیب کې پروت دی زه یم هغه د چا دپاره چې د زنده‌باد نارې والي دي نو هغه به ورسره یوه شپه هم په دې جیل کې نه کړي چېرې زما دپاره دومره غټه قرباني ورکړه دومره غټه دشمني واغسته په سر باندې راشه یوه هفته ورسره په دې جیل کې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو امید لرم چې ښه به یې ملګرو بلدیاتي الیکشن په شمار یو څو ګنټې پاتې شوې بلدیاتي الیکشن دی د هر یو کور د هرې کوڅې د هرې علاقې نه دغه د زنده‌باد نارې راځي که وګورئ ملګرو نو څوک وایي پلانکی زنده‌باد څوک وایي ډنګرې زنده‌باد د هرې لمحې د هر یو منټ د تېرېدو سره چې کوم کارکنان دي نو د هغوی جذبه سیوا کېږي خو نن د دغه چې کوم جذباتي کارکنان دي نو د هغوی دپاره یو ډېره زیاته عبرتناکه ویډیو مې درله راوړې ده خو زما چې څومره هم کتونکي دي نو هغوی ته به زه یو ریکویسټ کوم چې دا ویډیو د هغه جذباتي کارکنانو مخې ته رسول ستاسو فرض دي کیدای شي د دې ویډیو نه سبق واخلي او دغه چې کوم جذبات دي په دغه جذباتو باندې قابو ساتي راځئ دا ویډیو وګورئ نو بیا پرې نورې خبرې کوو څومره موده یې دلته تېره کړه دلته زما دا تقریبا 18 کال شروعېدو والا دی 18 کال لکه د 19 کالو وي تاسو راغلی وې 17 ځل زه راغلی د 18 کاله کې دغه اخترونه دغه روژې دغه خوشحالۍ د ټولو نه ته محرومه پاتې شوې ټولو نه محرومه پاتې شو د غلط محفل د غلطو اوازونو د غلطو خلکو د لاسه نه نو دا مرګ دغه کیسه چې کومه راله دا ولې څه چل شوی داسې پوه نه شوې که نه چا دوکه کړې ما خو ډېره مخکې هم تاسو ته ووایي چې غلط محفل نه غلط اثر وي خامخا بل نن سبا چې تاسو خپل د سوچ ته وکړئ هر یو څوک وایي نېشنل زنده‌باد څوک وایي جمعیت زنده‌باد څوک وایي پی ټي آی زنده‌باد دغه سیاسي وجوهاتو نه دا جنګ شوی نه په دې کې زما پلار د پارټۍ مې کونسلر و موږ سره خواږه ټول جمعیت و د هغې نه چې کوم دی دا خپل ټول سازش لانجه شروع شوې وه ای خو خپل مقصد یې حاصل کړ زما زندګي دلته خرابه شوه ځکه چې ما وطن زنده‌باد که نه او دغسې په ځای پرېښود خو خپل چې کوم ودرېږي او خپل لاړ شي کله ممبر شي کله وزیر شي کله دغه ناظم شو او ځي په مخ کې وروسته خو تپوس واخیستنې او بس خپل د کور والو چې مور را یاده کړو وروڼه خویندې را یاد کړو خپل د ازادۍ نعمت را یاد کړو ازادي را یاده کړو او کید دی کید کې به څه اختر وي پلار مې مړ شو پلار قبر ما ونه لیده جنازه ما ونه لیده وروڼه خویندې پکې مړ شو هغې هم ونه لیدل ملګرو د دغه ورور دغه د افسوس نه ډکې خبرې تاسو واورېدې په کوم کیس کې تللی دی په دغه کیس کې تللی دی ملګرو چې د غلط محفل ناسته او بیا د پلانکي زنده‌باد او د ډنګرې زنده‌باد 19 کاله 18 کاله د ده په جیل کې وشو دغه ورځې شپې به په دې غریب باندې څنګه تېرې شوي او آیا چې کوم را روان ژوند دی نو هغه به په ده باندې څنګه تېرېږي ځکه ملګرو چې په ده باندې د 500 اډر ختلی دی سزای موت ده ته ورولی شوی دی د خپل ژوند دغه ورځې شپې ملګرو اوس دې د تېرئ چې کله به اواز کېږي چې پلانکي راوځه ستا نمبر شو چې مونږ درته پانسي در واچو مونږ دې پانسي کو دا د څه د وجې ملګرو دا د دې د وجې چې په خپلو جذباتو باندې به قابو نه یې ساتلی د پلانکي زنده‌باد او د ډنګرې زنده‌باد دغه نارې به وهلي نو دا د دغه جذباتي کارکنانو دپاره یو ډېر ښکلی میسج دی چې کوشش وکئ چې ډېر زیات په قلاره باندې دا الیکشن وکئ خپل وټ واچوئ دا ستاسو حق دی خو حقدار ته واچوئ ملګرو چې کوم تاسو ته معلوم وي چې په دغه محله باندې هغه ډېر کار کړی دی په دې علاقه باندې د هغه ډېرې ستړي دي نو کوشش وکئ چې حقدار ته وټ واچوئ چې کوم کس حقدار نه نو د هغه دپاره د زنده‌باد نارې مه وهئ د هغه دپاره د بل ګریوان ته لاس مه ورچوئ ځکه الله جل شانهو به ستا نه هم تپوس کوي چې دا پلانکی حقدار نه و تا څنګه د ده دپاره د زنده‌باد چغې والې نو ملګرو کوشش وکئ چې هغه کس له وټ ورکئ چې تاسو پرې مطمئن یې دا د ضمیر فیصله ده ملګرو کله چې تاسو وټ استعمالوئ په دغه ځای کې ستاسو سره یو خدای وي یو ته وي نو بیا ستا خپله فیصله ده چې ته چا له وټ ورکې ته چا ته مهر وې نو هغه کس ته وټ ووهه چې د نیمې شپې هم ته ورځې او دروازه ورته ټکې او هغه تاله راوځي او هغه ستا خدمت ته ولاړ وي په نره باندې ځکه ملګرو دا د کلي علاقې وټونه دي چې دغه کونسلرانو صاحبان که زموږ اواز اوري نو زه ورته یم که چېرې تاله الله پاک کامیابي درکړه نو یو 2 رکعته نفل وکړه او د الله نه دا دعا وکړه چې یا پروردګاره ما د دې قام ما د دې علاقې چې کومه په ما باندې ذمهواري راواچولی شوه یا الله په دې ذمهوارۍ باندې ما پوره هر چا ته ورسې چې زه هر چا ته ځان ورسوم
دا نه چیرې تا وټ واغستو ته کامیاب شوې او ته په مبارکۍ کې ملګرو بیا ډزې کې هوایي فایرنګ کې او دا خوشحالۍ مناوهې او هسې نه ستا دغه خوشحالي په چا په کور باندې غم راولي نو کوشش وکړئ ملګرو په خپلو جذباتو باندې مکمل داسې ملګرو داسې په طریقه باندې چې دنیا ته هم پکې یو میسج لاړ شي چیرې مونږ څومره امن والا خلک یو مونږ څومره محبت والا خلک یو او دا پاټیانې ماټیانې دا ختم کوي خپله ورورولي اختیار کوي ځکه که نن ما او تا په دغه پاټیانو کې د یو بل سره اختلافات وکړل نو بله ورځ به مونږ په محله کې یو بل ته مخامخ ورځو نو هسې نه چې د ټول عمر هغه خفګان دې جوړ شي نو دغه یو څو خبرې مې در سره شریک کولې ملګرو او دغه غریب اوس د ډېر عمر نه په جیل کې پروت دی زه یم هغه د چا دپاره چې د زنده‌باد نارې والي دي نو هغه به ورسره یو شپه هم په دې جیل کې نه کړي چیرې زما دپاره دومره غټه قرباني ورکړه دومره غټه دښمني واغسته په سر باندې راشه یو هفته ورسره په دې جیل کې تېره کړه نو وایي خانان به بیا سره خانان وي پکې به توی شي د رامبیل چامبیل ګلونه نو کوشش وکئ چې د دې خانانو مرسته وکئ خو په طریقه باندې ځکه چې دا خلک بیا هوسې مونږ په سترګو باندې نینو نو وټ په حقدار له ورکوو چې څوک حقدار وي ما نبي درماني په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ ویډیو لازمي شیر کړئ ملګرو کیدی شي د چا ذهن ته دا خبره پرېوځي او هغه جذباتو باندې قابو راوړي الله دې دا الیکشن په خیر خیریت سره وکړي د لوی الله